بسم الله الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للتی ببکتا. الله رب العزت فرمای په دنیا کې اولنې کور هغه و چې هغه الله په مکه مکرمه کې ایښو دی. د کعبې د تعمیر 9 واقعات داسې دي چې په 9 پیرو سره الله رب العزت د کعبې تعمیر کړی دی. په اول ځل چې کله الله رب العزت ځمکه او اسمان پیدا کړل، نو د ځمکې د خورولو نه 2000 کاله مخکې الله رب العزت د کعبې تعمیر کړی دی. دا په هغه وخت کې د یو زګ په شکل باندې په دنیا باندې ګرځېدو. موجوده چې کوم ځای کې کعبه ده، په دغه ځای باندې یو سپین زګ و. بیا د هغه زګ نه لاندې الله رب العزت د ځمکې خورول شروع کړي دي. په دویمه پیرا بیا الله رب العزت چې کله آدم علیه السلام پیدا کو، نو په دنیا کې هغه ته د کعبې د تعمیر حکم وکړو او دغه ځای ورته متعین کو چې په دغه ځای باندې ته د الله یو کور جوړ کا. آدم علیه السلام په دغه ځای باندې په دویم ځل د الله په حکم باندې کعبه تعمیر کړې ده. بیا د آدم علیه السلام نه پس د هغه په اولاد کې حضرت شیث علیه السلام چې دا هم پیغمبر وو او د کعبې په دریمه پیره باندې تعمیر کړی دی. حضرت شیث علیه السلام نه پس د نوح علیه السلام زمانه راغلی وه چې د هغه مشهوره واقعه ده، او د نوح علیه السلام په قوم باندې الله د سیلاب په شکل کې عذاب راوستی و. نو د هغه عذاب په وخت کې الله د کعبه اسمان طرف ته اوچته کړې وه. بیا چې کله ابراهیم علیه السلام دنیا ته راغی، الله رب العزت ورته د کعبې د تعمیر حکم وکړو. جبریل امین علیه السلام هغه راغی او د هغه په متعین کولو سره هغه ورلزې متعین کو چې په دې ځای کې ته د الله کور جوړ کا. او بیا ابراهیم علیه السلام د خپل بچی حضرت اسماعیل علیه السلام سره یو ځای د کعبې تعمیر وکړو. دا څلورم ځل و د کعبې د تعمیر. په 5م ځل باندې د قبیلې بنو جرهم خلکو د کعبې تعمیر کړو د ابراهیم علیه السلام نه پس. بیا د هغه قبیلې نه پس الله رب العزت په سیلابونه راوستل په دغه ځای باندې، او دا کعبه به دوباره بیا منهدم کېده، ورانېده به، نړېده به. نو بیا الله رب العزت د عمالقو په لاس باندې د کعبې تعمیر کړی دی. دا 8م ځل و د کعبې د تعمیر. په 9م ځل باندې د کعبې د تعمیر اراده قریشو کړې وه. دا هغه وخت چې کله نبی علیه السلام ته لا نبوت نو میلاو شوی د بعثت نه مخکې. د قریشو خلکو دا اراده وکړه چې زمونږ د کعبه چې د دې دیوالونه او چتې هم سوری شوی او دیوالونه هم نړېدلي وو، خراب شوي وو، نو دوی دا اراده وکړه چې موږ به خپل حلال مال راوړو او په هغې باندې به کعبه تعمیر کوو. نو د دې مشهوره واقعه ده د حجر اسود د ایښودو په ټایم کې د دوی په منځ کې اختلاف راغی. نبی علیه السلام هغه اختلاف ختم کړی. بیا دا کعبه دوی تیاروله، نو د دوی سره حلال مال ختم شو. نو دوی حطیم چې کم موجوده د کعبې نه بهر یو دیوال تاو شوی دی تقریبا په 8 ګزه کې، نو دغه ځای د دوی نه بهر پاتې شو د حلال مال د وجې نه. حجة الوداع په موقع باندې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نظر منلی و چې زه به په کعبه کې دنده 2 رکعته نفل کوم. نبی علیه السلام ته د عرض وکړو، حضور د لاس نه ونیوله او په حتیم شریف کې بهر ودروله چې دلته کې 2 رکعته ادا کا. دا داسې ده لکه چې په کعبه کې دننه ادا کې. بیا یې په دغه ځای کې ارشاد وفرمایل، که زه د دې خپل قوم د نوي ایمان راوړو د وجې نه یریدی چې یاره زما قوم اوس نوی ایمان راوړی دی او هسې نه چې زما په دې عمل سره د ایمان نه واپس شي، نو ما به دا کعبه د خپل نیکه حضرت ابراهیم علیه السلام په طرز باندې تعمیر کړې وه، یعنی د حتیم به مې په دې کې دننه شامل کړی و. نبی علیه السلام د دنیا نه رحلت وکړو. بیا د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه دور خلافت راغی. کله چې دی خلیفه شو، نو د خپلې ترور د خولې نه د حدیث واورېدو او د کعبې د تعمیر اراده وکړه، او په هغه طرز چې کله ابراهیم علیه السلام دا تعمیر کړی وه، نو په هغه طرز باندې حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه دا کعبه تعمیر کړه. دا 8م ځل و د کعبې د تعمیر. د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د شهادت نه پس حجاج بن یوسف دی شهید کو. د هغه د شهادت نه پس
حجاج بن یوسف د هر هغه کار چې د په خپل دور خلافت کې کړه او د هغې د ورانولو اراده کړې وه، لہذا کعبه هم د په خپل دور خلافت کې تعمیر کړې وه. نو حجاج بن یوسف دا دوباره ورانه کړه او په موجوده کم شکل کې چې موجوده دا د قریشو هغه شکل او چې کم قریشو په دې باندې تعمیر کړې وه دوباره یې تعمیر کړه. حجاج بن یوسف په دغه انداز کې د دین حتیم بیا دوباره بهر پاتې کو. خلیفہ عبدالملک بن مروان چې کله خلافت سنبال کو نو هغه اراده وکړه چې زه دا کعبه بیا تعمیر کړم، لیکن دا هغه وخت علماو دا فیصله وکړه چې دا خو به هر بادشاه هر خلیفه راځي او په خپل طرز باندې به کعبه تعمیروي، لہذا هغوی دا فتوا جاری کړه چې تر د قیامت پورې به د کعبې هم دا موجوده تعمیر او دا طرز وي، لہذا دا به دوباره نه ورانیږي. دا کم موجوده طرز چې دی حتیم شریف د دینه بهر پاتې شوی د دې په باره کې مولا علی قاری د مشکات شارح هغه دا فرمایي چې دې کې د الله د خپلو بندګانو دپاره خاص احسان او نعمت دی، ځکه چې د کعبې دنده تلو ته هر انسان نشي داخلېدی. دا حتیم شریف بهر پاتې شو، لہذا په دې کې یو سړی منځ وکړي یا دې ته ورننوځي داسې شوه لکه دی چې کعبې ته دننه لاړو. نو په دې کې د الله رب العزت ډېر لوی احسان او د خپلو بندګانو دپاره او دا موجوده تعمیر د حجاج بن یوسف د زمانې هغه په کم طرز باندې پرېښی او هغه موجوده تعمیر اوس هم دی. بله اهمه خبره دا ده چې کله په اول وخت کې د کعبې دا مختلف پیرو باندې تعمیر کېدو نو دا به ولې کېدو؟ دا ځکه کېدو چې د کعبې د آبادۍ او د کعبې دا ځای دا د غرونو په منځ کې دی، دا یو قسم وادي ده او په دې کې به د اوبو رفتار ډیر زیات و، د غرونو او د مختلف علاقو د اوبه به دې ځای ته راجمع کېدې او هغه به په دې ځای رابهیدې. نو کله چې بم بارانونه کېدل په مکه معظمه باندې نو د اوبو رفتار به دغلته تیز و او دا کعبه به یې د ځان سره ورانه کړه. نو بیا چې به کله بل یو قوم راغی بل بادشاه راغی هغه به دوباره هغه تعمیر کړه. تاسو ته د خپل دین صحیح علم را نصیب کی او عمل کول دې پې را نصیب کی. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.